السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو څنګه یې تاسو؟ امید لرم چې ټول به ښه او د الله په فضل و کرم سره زه هم ښه یم. دا کتی شي تاسو د مسافرو حالات. سحر 2 بجې دي او د دوی د حال وګورئ. دا به د مازدیګر 4-5 بجو پورې دی لګیایي. دغه مزدوري به کوي، دا محنت. الله تعالی دې د ټولو مسافرو په خپل کلي کور باندې ثواب وکړي. الله تعالی دې په ټولو باندې رحم وکړي. د ویډیو جوړولو مقصد صرف او صرف دا دی چې څومره هم مسافر دي تاسو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او کوشش کوئ چې دوی نه داسې ډیمانډونه مه کوئ چې هغه د دوی د وس نه بهر وي. لږ احساس کوئ د دوی چې دوی کومو طریقې سره کومې په سخته باندې دوی دا پیسې ګټي. کتی شي د غر په سر کې دا لګیا دي، د ښکته نه په اوبو باندې ګټې خیجئ. سیمټ، اوبه، شګه، دا ټول دا کتی شي تاسو دا دوی په خپلو اوبو باندې راړي او دې سر ته یې رارسئ. الله تعالی دې رحم وکړي په ټولو باندې. دا د دې حالات وګورئ. د سهار نه د ماښامه پورې بس د دوی دغه حال دی، لکه د خرکارانو ته کار اخلي. دا جوړیږي یو پارک، کتی شئ تاسو، ډېر ښکلی پارک دی، دبا ماونټین پارک. غر په لمنه کې دا پارک جوړیږي او ډېره ښایسته ایریا ده، ډېر ښکلی منظر. تاسو کتی شئ. بس دعاګانو کې یاد ساتئ او دعاګانې کوو. ملاویږو انشاءالله راتلونکي ویډیو کې. ډېره ډېره مننه ستاسو د ټولو. ویډیو هم که خوښئ نو ملګرو سره شیر کړئ. څومره چې نوي ملګري دي، یاران دوستان دي، هغوی ته دغه یو درخواست دی چې زما دا پیج ورسره لایک کړئ، فالو کړئ او د یوټیوب دا چینل دا ورسره هم سبسکرایب کړئ. د ګنټۍ دا نشان ورسره دباو کړئ چې راتلونکي ویډیوګانې څومره وي چې هغې نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. ډېره ډېره مننه. غواړم درنه اجازت. د الله په امان. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. د الله په امان.